علیکم جناب. نن زه د دوبیانو خورو چوک کې موجود یم او دلته کې به زه تاسو ته ښیم د خپلې وابډې چې کوم ښکلې کارکردګۍ دي دا به تاسو ته ښیم او دې باندې به خبرې کوم. دا په چوکې په دوبیانو کې ګرد سټیشن مونږ ډېر په مشکله باندې جوړ کړی و. د هغې نه مختلف لاینونه لګېدلي دي لکه دا پول چې تاسو وینئ. نو زه به تاسو ته د دې ځای نه ښیلو کوشش وکړم چې دا پول چې کوم دی نو شاید چې د دې قبلي غاړه ته مخ کړی خو قبله خو داسې ده د جومات غاړه ته مخ کړی دی آی تھنک. نو دې بوی چې دا د الله کور دی به د الله توحید بیانوي یا څه چې کوي. خو تاسو چې دی وینئ نو دا کم از کم 40 فوټ یا 45 فوټ پول چې کوم دی نو دی په ترستلی او د دغه وجې د دغلته کې یو سټی ورکړې ده او د دې دا میټیریل به م یو نظر ګورو ما سره به او زما د دې ویډیو مقصد چې کوي نو هغه د خپلو بچو سیفټي ده چې زما بچو ته د کم میټیریل چې دی استعمال کړی دا دی دومره تھرډ کلاس میټیریل ولې استعمال کړی او کم استعمال کړی او که چېرې کم استعمال کړی دومره خراب ولې دا دی دا د یو پول ده دا دویمه سټی ده. کله چې په ټول پاکستان کې نه چې شاید چې په هندوستان کې به مو داسې کفر او زیاتي او ظلم به چېرته نه وي. دا وګورئ د هغې نه پس راځي چې تاسو یو بل پول وښیم داسې لکه دا د پولونو یو پوره یو دغه یو سلسله ده. دا یو پول نه دی دوه پوله نه دي درې پوله نه دي. تاسو دې پول ته وګورئ نو دې به هم تاسو داسې ښکاري چې شاید چې دې د قبلي غاړه ته یا خو سجده کوي لګیا دی یا د الله توحید یادوي. ټیک شوه دا په جومات ور غورځېږي. پرونه په تقریبا 4:30-5 بجې کم طوفان چې راغی په هغه طوفان کې زمونږ ډېر شي د وابډې پولونه چې کومونه هغه سر به سجود شو الله ته او هغه وغورځېده. زه شکر دا کوم چې په دې کې د انساني جان نقصان ونه شو. دا مخامخ پول چې تاسو وینئ نو زه تاسو ته د اوس حقیقت ښیم چې د حقیقت څه دی. نو دا اصل کې د حقیقت چې په دې کې چې کوم میټیریل دی استعمال کړی دی نو دا میټیریل نه دی بلکې دا دی کې خپل دی ذات استعمال کړی. دا وګورئ دا ټول ریشه که ده په دې کې میټیریل نشته. دا یو شی زه رالم دا وګورئ تاسو به زه د دې یو بل یو میټیریل راوالم. دا کاڼی دی دا سیمټ دي دا ګورئ بیا چې مونږ څوک د کنسل وینا کوي نو مونږ وایو چې دا زیاتې کوي. زه به ګورم دلته کې د وابډې ذمه داران کله څوک دوی سره به خبرې کوم او د هغې وجه دا ده چې د دوبیانو زما بچي که یو بچی هم د دې له لاندې راغلی وي نو د دې ذمه دار به سپایي نه لینمین به نه ټرانسپورټ به نه چیف انجینیر به ایسي به او هغې نه مشران چې کوم سینیر خلک دي هغه ټول وابډه چیرمن وابډه به چیرمن وابډه به د هغې ذمه داري کوي چې دې کې څوک مړ شوي وي د دې د میټیریل تاسو وګورئ. زه یو ځل بیا تاسو سره دې هم ښیم دا میټیریل دی دې به کنسلټنټ ومو دې کې به د وابډې افسران ومو. دا وګورئ ټیک شوه دا یو بل پول دی چې په دې باندې 2 ټرانسفارمرې سوري دي. ټیک شوه او د دې میټیریل چې کوي نو هغه دا دی که تاسو وایئ چې دا یو مامون ته و نو دا مامون ته نه و زه به دا یو بل راوالم خیر دی دا یو ما راوړی نه و. دا میټیریل دی راځئ ما سره زه به د وابډې د دې ځای کې دا مشران چې کوي دا به ګورم او دې نه به تپوس کوم چې زما د دوبیانو دا خلک بې زبانه ځکه تاسو ته دلته کې دا میټیریل لګولی او که نه دا ستاسو طاقت ډېر و که نه تاسو د وخت فرعونان یې چې ستاسو څه خوښوي هغه به تاسو کوئ او دا پولونه چې دا به داسې زما په بچو راغورځېږي او دې نه به ملک او قوم ته نقصان کېږي. که چېرې په دې کې چیف انجینیر صاحب ایسي صاحب او وابډه چیرمن وابډه که ستا د بچی په دې بجلی د تارون د لاندې راشي او مړ شي نو د هغې تپوس به څوک کوي. ها دا صحیح دا اوس وګورئ جي اوس دا چوکۍ ډېر دروند دی دا زه نشم اوچتولی نو دا لږ اوچت کړئ تاسو او د ځمکې ته روبغئ. یو بل میټیریل وګورئ جي دا وګورئ دا ټیک شو جي دا بیا وګورئ بل وګورئ یو دا سیمټ دي دا سیمټ دي دا زما په دوبیانو کې د شهرام خان او د عثمان خان او د محمد علي خان
د پته بل خانه کوتک خانه کړي ته چې کمپلیټ را نو هغې دا حال دی چې د هغې د وجې دا ټول پولونه چې کوي دا سر په سجدي دا ګورئ دا یو ځل بیا وګورئ زه به د دلته نه وګورئ چې دا پول چېرته روان دی ښه ښه ټیک شوه ټیک شو راځئ ما سره چې ما سره به یې په دې روډ باندې به لږ غونډه کې نور ځو مخکې او دا به ګورو دا کوم هغه خلک دی چې د هغې په ملک په ګاډو باندې زما د پاکستان جنډه لګېدلې ده او هغه دومره نیګلیجنټ سروس کوي دا زما د پاکستان جنډه ده او دې جنډې د لاندې دې زموږ د پوزې د لاندې هغه پولونو سره چې کوم میټیریل دې استعمال کړی دی نو دا دې میټیریل نه دی استعمال کړی دا دی یو ظلم کړی دی دا دی یو بدماشي کړې ده دا دی ټول قوم سره بدماشي کړې ده دی د یو کس غلا نه دی د ملک او د قوم په سرمایې باندې ډاکه اچولې ده که چېرې دې کې څوک هم ماشوم چېرته د دې بجلۍ د تارون د لاندې راغی د هغې ذمه دار به چیرمین وابډایي زه اکسین نه پېژنم زه ایس ډي او نه پېژنم زه به د چیرمین وابډا نه تپوس کوم چې ستا د بجلۍ د پولونو دا میټیریل کوم استعمال شوی دی ما سره یې جي لږ ورته مخکې به ځو او دا ټولو پولونو به یو نظر ګورو او په دې باندې به خبرې کوو لږ به زه په دې کې اردو باندې خبره وکړم چې د اردو خلک موري جناب اس وقت میں دوبیان ڈسٹرکٹ سوابی کے گاؤں دوبیان تحصیل چھوٹا لاہور بلکہ تحصیل رزڑ کے علاقے میں موجود یہاں پر وابڈا کی جو نیگلیجنس ہے یہاں پہ جو وابڈا کی بدماشیاں ہیں یہاں پہ وابڈا کی جو ضلالتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں یہ جو میٹیریل انہوں نے یوز کیا ہے ایک دفعہ پھر آپ کو میں دکھانے کی کوشش کروں گا یہ دیکھیں جی دس از دا میٹیریل جو انہوں نے یوز کیا ہے اور یہ سوابی کو ٹچ کرنے والا وہ روڈ ہے جو دوبیان انٹرچینج کو کنیکٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اس موٹر وے کو ایکسپریس وے کو سوات ایکسپریس وے کو کنیکٹ کرنے والا کوئی اور روڈ سبسٹیچیوٹ موجود نہیں ہے اس روڈ پر جانے والی جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ وابڈا کی ان ضلالتوں کی وجہ سے ان بے غیرتیوں کی وجہ سے اس نیگلیجنس کی وجہ سے اس فراڈ کی وجہ سے یہ بالکل رسک ہے اس میں یہ جتنے بھی میرے بچے یہاں کام کر رہے ہیں یہ صرف رسک پہ ہیں یہ ٹوٹلی رسک پہ ہیں اور یہ بجلی کا پول کسی بھی وقت ان کے اوپر گر کر اور ان کی زندگیوں کی وہ جو شمع ہے اس کو گل کر سکتے ہیں اور اس کا ذمہ دار چیئرمین وابڈا یو آر دا ریسپانسبل فار دس نیگلیجنس میرے پاس آئے اور اس پہ بات کرتے ہیں مزید جی میرے ساتھ رہیں دوبیان ڈسٹرکٹ سوابی تحصیل رزڑ کا دوبیان انٹرچینج دوبیان گاؤں یہ خورو چوک میں وابڈا کی جو ضلالتیں ہیں وہ آپ اپنی نظر سے دیکھ سکتے ہیں جو وابڈا کے لوگوں نے اس نیگلیجنس میں اس ضلالت میں ٹھیکیداروں کے ساتھ شانہ بشانہ اس میں شامل ہیں میں کوشش کروں گا کہ یہاں کے ایس ڈی او سے میں بات کروں کہ کیوں اس میں یہ اس قسم کا میٹیریل یوز ہوا اور یہ کیوں یہ نیگلیجنس ہوئی اس کی کیا وجہ ہے میرے ساتھ رہیں گے جی آپ اور آج اس پہ کھلی بات کریں گے وجہ استاسو ایس ڈی او سوکتے دلتا انچارج سوک دستاسو دلتا استاسو انچارج سوکتے دلتا ستاسو انچارج څوک دی نشته ستاسو انچارج نشته دی اچھا کم دی دلته دی السلام علیکم انچارج بھی دلته کې دی انچارج څوک دی ښه کنفرم خبره ده ٹھیک شو ښه جناب اس یہاں پہ یہ اتنا بڑا نیگلیجنس ہوا ہے چیئرمین وابڈا صاحب یہ اتنا بڑا نیگلیجنس آپ کے وابڈے نے کیا ہے لیکن آپ کا کوئی آفیسر یہاں موجود نہیں ہے اٹ از اے سیکنڈ پرابلم ہیئر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کوئی ایس ڈی او کوئی لائن سپورٹنٹ کوئی سپروائزر از ناٹ اویلیبل ہیئر کوئی سپورٹنٹ نہیں ہے
کوئی وابڈا سپورٹنٹ نہیں ہے, کوئی آفیسر نہیں ہے. میرے ساتھ چلے جی. میاں صاحب سڑی عمدہ کرے بچے عمدہ کرے تگا زمان میل مرے خودی وقت کی مجرم دے. اچھا یہ جناب دو بیان میں چیئرمین وابڈا آپ کی اسٹاف کی نیگلیجنس کی وجہ سے اس ملک کا ستیہ ناش ہو رہا ہے. یہ دیکھ لیں, یہ میٹیریل دیکھ لیں, یہ اپنے وابڈا کے پول دیکھ لیں, اور یہ شکر کریں کہ اس کے نیچے کوئی باندھا آیا نہیں ہے. اس وقت جناب عثمان خان ترکی صاحب, جناب شہرام خان ترکی صاحب, جناب محمد علی خان ترکی صاحب, جناب پتہ نہیں کیا ترکی صاحب, یہ دیکھ لیں یہ وابڈا کی نیگلیجنس جو آپ کے گاؤں کو جانے والی جو تاریں ہیں, تو اس پہ یہ ٹیکس دیکھ لیں. یہ دیکھیں جی, ساتھ رہے جی. یہ دیکھیں. اچھا اگر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ تو میں نے جان کے کوئی پتھر ڈھونڈا تھا, یہاں سے میں ایک پتھر اٹھا رہے تو جس میں ڈالا گیا تھا, اور یہ دیکھیں یہ اس میں میٹیریل یوز ہوا ہے. یو کین سی دیٹ دس از دا نیگلیجنس آف آور وابڈا. یہ دیکھیں جی, یہ ہمارے وابڈے کی صورتحال ہے, اور ہمارے اس جگہ پر ابھی اس وقت کوئی ایس ڈی او, کوئی ایکسین, کوئی چیف انجینئر از ناٹ اویلیبل ہیئر. یہ اتنا بڑا پرابلم ہوا ہے, لیکن یہاں پہ اس وقت تک کوئی بندہ اویلیبل نہیں ہے. میرے ساتھ رہیں جی. یہ ایک اور جرم ہے کہ یہاں پہ کوئی آفیسر اس وقت اویلیبل کیوں نہیں ہے. میں کس کے ہاتھوں پہ اپنے بچوں کا خون کا لہو ڈھونڈوں, اپنے کس بندے کے ہاتھوں پہ اپنے بچوں کا لہو ڈھونڈوں. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں. اچھا یہ دیکھیں جناب, یہ ان کا وہ میٹیریل ہے جو انہوں نے یوز کیا ہوا ہے. یہ میٹیریل ہے, یہ آپ دیکھیں جی. میرے ساتھ رہیں اور بتائیں. اور یہ جناب میرے وابڈے کی سنگا یہ ہے جناب ہمارے وابڈے کی صورتحال, جو ان کی نیگلیجنس کا منہ بولتا ثبوت ہے. یہ اتنا ہیوی لوڈ, اور اس میں یہ دیکھیں. اچھا ساتھ رہیں جی. یہ دیکھیں, یہ پول بالکل رائٹ کی طرف ٹرن ہو گیا. یہ دیکھ لیں. السلام علیکم. یہ دیکھیں جی, ذرا میں تھوڑا ذرا اور آگے گاڑی کہیں سائڈ پہ پارک کرتا ہوں, اور پھر اس پہ
بات کریں گے جی. میرے ساتھ رہیں جی. اچھا WAPDA chairman WAPDA, I want to inform you that you can see the efficiency of WAPDA in Dobian district, Swabi Tehsil Lazar. You can see that this is the actual problem which is facing you, which is facing us. And look at this. Look at this. Look at this one. You can see the material. If you want, I will show you the material of the pole which you use in these poles. See, this is the material. Yes, this is the material. Zindabad, WAPDA, Pakistan WAPDA, Zindabad. You can see that I'm trying to discuss the matter with all Pakistanis today. Dobian, village Dobian interchange, which is Tehsil Razad, district Swabi. میرے ساتھ رہیں جی. السلام علیکم. سنگالے خیر ہے ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم. تس بچے دیجیے دو اپڈیٹ سو کفسران کم جی. السلام علیکم. سپورٹر سے سوک دے بچے. سپورٹر سے السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک خیر ہے. دا ولی دا پول دا ولی دا میټریل دی کې دا یوز شوی دی دا خراب دی. ها دا کله ټیکدار دا لین کو ها ټیکدار ټیک شو. هغه وخت کې ما د لیلمنو ما ستاسو نوم څه دی؟ نور الحق نور الحق صاحب. اسسټنټ لیلمنو ما را لمه دي د نو چې بيد مشتري تاسو په دې باندې رائټینګ کمپلیټ کړو؟ دا نه د ریټینګ باندې نه پدم دا که په دې باندې تان پړې بیا د سپورټنټ شوی څنګه و په دې باندې ما دي ته وي چې تان پړې ته سپورټنټ شوی څنګه؟ زه سپورټ شوی داسې ما ها. تعلیم کړی ها. امتحان پاس کړی ټیک شو. ټیکنیکل کار باندې پوهیږم ما صحیح ده. اوس دا دې پوهینو په خپل کار دې دا پوهیږم کاڼي روچت کا خفه کېږه ما. دا روچت کا روچت کا دې ځمکې ته روبغه دلته روغه یہ اوچت کے یہ ہمارے سپورٹنٹ صاحب ہیں اور یہ اس میٹیریل کو پھینک رہے ہیں اور اس کی پوزیشن یہ ہے. سپورٹنٹ صاحب کیا وجہ ہے اس پول کی جو یہ پوزیشن ہے یہ کیا وجہ ہے میپنگ نہیں ہے اس کی میپنگ نہیں مسئلہ پورا واٹ از مین بائی میپنگ کیا ہے اس کی میپنگ بتایا میپنگ میپنگ دا دی میپنگ ہاں. کہ تجھ مسئلہ دا مسئلہ تو جس میپنگ ہوئی دیکھیں کہانی نہیں دی یہ دیکھیں جی جناب چیف انجینئر میرے WAPDA کے ایکسین میرے ایس ڈی اوز میرے چیف آف WAPDA یو کین سی دا نیگلیجنس ہیئر. دیکھ لیں آپ یہ حال ہے. اور جی تاسوائے ما خبرو چې دا پلان کې کلیئرنس نشته کلیئرنس چې مطلب زما اکسیډنټ کیږي په دې وجه اکسیډنټ کیږي چې دا دې سر په سر پونه تړي دي کې درې پټه پاسره د نیم پټه سپکاري لین مې لپاره ها دې کې دا اکسیډنټ په زه د لینن باره کې دی وخت کې بالکل نه پریشانه دی وخت کې زه د دې بچي باره کې پریشان کړ دغه بجلی تار راغورېدلې د دې ذمہ دار بسو کو دا خبره ټول ټیک ده ٹھیک شو. زه د ټیکدار ته پوس کوم چې کم در ټیکدار چې هغه بنټ چودا جوړ کړي او زموږ د بچو سره هغه ظلم کړي. پاپولیشن ایریا کی پاپولیشن باندې ته چې کوم نه you are establish your install your No, no, should pole. I am from Pakistan Air Force. Good. You are already to install the electricity pole and across the population area. ٹھیک شو. You can see you and the road is very narrow, not a width or not a open. Yes. And both side you can see the population. Yes. And you can see the poles also. Poles also. Yes. But you have a clear area out of the jurisdiction of the population and village area. Okay. Why you not install your pole and that area? But that is the short. Where is not? That is the short and where is not available for population. My name is Malki Jahan, son of Mahmood Khan, and I belong to this village. Good. And to and my house already situated to the towards the east of bank of the road. You are agree with me? Yes, why not? Good. Thank you very much. Thank you, sir. Material not according to the standard. Material you can see. I against about the across the transmission line and installment of the pole. Why this pole across the village
across the population. Why not to install these poles to the desert area? Yes, To the yes. agriculture. I agreed with you. Area. Thank you, Khan Sahab. Jazakallah. I am agree with you. I want to discuss the matter with them. Yesterday night already my gave an interview That's the and money. that is already given to the internet. تاسو دلته کې څوک افسران شته دلته کې څوک اویلیبل څوک ایکشن Nobody. Last night I was here up to the 3 o'clock AM. ټول بیګا په موکو 0300 AM I was here. But I never ټول see the دیوګان any سبونټان action, چې اوس ما دفتر ته maintenance ورغلم ٹھیک شو. action. مستجاب Thank you. دفتر ته ورغلم اوس Thank you, جی. مو ته دفتر ته ورغلم I want to see the Man. thank you. I want to see the SDO and action here now. And you can see there. جو په موکو باندې ټول دیوګان زه د دوبیانو خلکو ته یو ځل بیا تاسو ته په پښتو کې د بکواس څه کومه چې تاسو خلک د خپل ځان ته پوښتنه کوي. Finally, I want to clear the transmission electricity line from the population. Thank you. That's all. Thank you. I not to agree. say. No compromise on this line. Okay, thank you. All electricity pole hang up and ban. You can see the next pole of electricity. Thank you, What is sir. the condition Thank you very much. and what is the situation? I of want to that? discuss the matter with the chief engineer, Action, and chairman Wabda also. मैं یو ځل بیا په پښتو کې تاسو ته چې دوبیانو خلکو چې تاسو بې زبانه او تاسو له خدای پاک مازغه جبا خلا نه دي درکړي نو په دې وجه باندې تاسو ته ټول پونو چې کین د الله ته سر بسجود دي تاسو ګوره دا مستاسو په بچو باندې راپریوزي او تاسو بچیو په دې کې مړ کیږي او تاسو به تل کې خلکو ته لکه شودګانو ورته ګوره دا ډیره بده خبره ده دا ډیر زیاتې دي تاسو هغه خلکو تاسو ډیر منظم وي او تاسو په هر یو پرابلم کې کوزه کې دي نو تاسو څه شي وي Where are you now? Masare ji, taldi mudit rahem masare. Da gore. څه شي دا کتلې مې دي ورته وګورئ جی دا وګورئ جی اوس دې لاین ته وګورئ یہ میرے گاؤں دوبیان کے تحصیل رزڑ ڈسٹرکٹ سوابی میں وابڈا کی کارروائی ہے جس سے الحمدللہ لوگ تو بچ گئے ہیں لیکن میرے ساتھ رہیں جی اور ساتھ یہ پول دیکھتے جائیں میرے ساتھ رہیں دا د صوابې کلی دوبیان تحصیل رزړ دوبیان انټرچینج دی په کوم کې چې د وابډې نیګلیجنس په ځای بلکې زلالت په لفظیات کم دینه خلف ما سره بل نشته دی تاسو دا کته شي چې دې ځای په ځای باندې دی پولون ته کم سټیج ورکړي دي نو دا دې نه دا چې کم دی میټیریل استعمال کړي خراب دا دې د وجه ورکړي او د دې په وجه باندې دا ټول پولونه راغورځېدلي دي او ښه خبره دا ده شکر په دې دی چې د دې لاندې زما بچي نه دي راغلی السلام علیکم ډیره مننه باچا صاحب څه به وایې تاسو د پولونو پاک له به څه وایې په خپله باندې زه دا وایم چې دا نوم راته خپل والې جوهر سلام جی دا چې څومره پولونه لګېدلي دي او ډېر کم ټیکهداران لګېدلي جی. لګولي دي جی. چې د دې خپل میټیریل یا وطني دي لګېدلي صحیح ده. او د هغې د وجې نه راوړي دا دونه ستونزه پل نه و. صحیح ده. ګمبد ته لین لګېدلي د ګمبد خلکو په خپله باندې لګولې دي په خپله یې کنستې دي لګولې دي که د دې په څلورو رسیدې دا باران نه شي هغه خوځولي نه ټیک شوه دا د دې کار لا نه دی شوي او دې حال ته وګوره دلته کې دا لین تللی چېرته دی
نالینس یا حسین ته طالبان ته څونه کلی ډسټرب دي دې وخت کې په دې باندې کې په دې باندې یا حسین 15-16 کلی دي بالکل دغه شان ټیک شو ټیک شو د دې ټیکدارانو له سزا ورکول پکار دي. صحیح ده دې نه ریکوري کول او د ډپارټمنټ د افسرانو ته نه دی ورکول پکار دي لکونه کې ډنډنې منډل پکای تاسو دوی دا انجینیر پکار دی ټرانسفارمر خراب دي خلک پیسې جمع کوي او هغه په خپل باندې جوړوي. صحیح ده دا انجینیر دي دا سپورونه والے طرف دی سینه پر ځای انجینیر دي پکار دی چې داګي واغوستي دي دغه څه صحیح ده فارسا باچا په تبه کې یو ماشين خرابو ځان ته کتلم سیلا هغه راغی مال را کوشو پک اپ دیو سړی راغی او هغه دغه ټیکو ما ته فارشاوي کې دا ماشين خراب دی او د دې لپاره انجینیر د سکونو مونته او دا د پروجیکټ ډایریکټر دی ایټالینو کم دغه داغه په خپل باندې ټیک روان شو نو زمونږ خلکو له ولې ټیک شو. چې استریکل جامع او په دغه کې ناس په دفتر کې ناس او جیب کې لاړو جیب کې راغی ټیک شو جی. مونږ له ضروري خبره دارا چې زمونږ د ټرانسفارمر کې خرابېږي چې دا دی په خپل باندې بل چې کوم خلک دی چې هغه دی په خپل کوندو ولا دی یونی سی دی ولا سزا ور ٹھیک شو تھینک یو جی تھینک یو یہ ہمارے گاؤں کے ایک بزرگ تھے جن سے میری ابھی بات ہوئی ہے اور میں اس کو وابڈا کی نیگلیجنس نہیں میں اس کو وابڈا کی ضلالت کہتا ہوں اور اس کی وجہ یہ کہ اس میں اگر کوئی ایک بچہ بھی میرا ان بجلی کے پولوں کے نیچے آ جاتا ہے یا بجلی کے تاروں میں آ جاتا تو ہو ول بی ریسپانسبل فار دس نیگلیجنس کون ذمہ دار ہوگا اس نیگلیجنس کا چیئرمین وابڈا یو آر سٹنگ ان یور آفس اونلی اینڈ you I think you are not informed from this negligence of the Wabda. Yar Hussein Masare ji Masare I want to show you another pole and all the poles are یہ تمام پول جو ہیں یہ اللہ کے دربار میں سجدہ سجود ہیں اور اس کی وجہ جو ہے وہ ہمارے ٹھیکیداروں کی کارروائی اور ہمارے وابڈا ڈپارٹمنٹ کی بدماشیاں اور اس کی وجہ سے یہ ملک ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے بالکل ریڈی ہے. آپ سے دیکھ سکتے ہیں جی آگے چلیں میرے ساتھ رہیں جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی میرے ساتھ رہیں اس وقت دوبیان یار حسین سڑاچینا یعقوبے ترکئی باچائی all the villages are non-electricity. یہ کو دیکھیں سربا شدود you can see that. اچھا جی میرے ساتھ چلیں یہ سارے کریک ہیں آگے چلتے ہیں میرے ساتھ رہیں اس کی ذمہ داری ٹھیکیدار نہیں اس کی ذمہ داری وابڈا پہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وابڈا ڈپارٹمنٹ کیا سوئے ہوا تھا جب یہ پول لگوائے جا رہے تھے ان کے کنسلٹنٹ کدھر تھے
یہ ایک اور پول کا ملاحظہ کیجئے گا وابڈا کی. یہ پول دیکھیں آپ, یہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ پول ہے, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی. اب یہ بھی لازماً کریک ہوگا. یہ دیکھیں جی, یہ دیکھیں. اچھا ساتھ رہیں جی. آج ہم نے دوبیان کی جو پولز ہے اس پہ ڈسکس کرنا ہے. نن بمونگا په دوبیانو کې انسټال شوي د وابډې د پولونو ډسکس کوو. ما سره به او د هغې وجه دا ده چې ډېر شي پولونه راغورځېدلي دي کوم چې د شیرام خان ترکی صاحب کلي ته تللي دي. او نه صرف هغه بلکې د هغې کلي نه علاوه اخواشه که نه 15-16 کلي نور هم په دې باندې افیکټډ دي. دا به ما سره ګورئ, ما سره اوسئ جي. دا وګورئ جي, دا وګورئ. د دوبیانو خلکو که تاسو اتفاق ونه کړو او تاسو پښتونولي, میاګیري او اړګیري او دا هر څه پرې نه ښود او نن یې ونه شوې, نو دا ټول خلک به په تاسو لابي کوي. یو زمانه وه چې تاسو به اتفاق او تاسو به اتحاد او تاسو ډېر تکړه خلک وئ او تاسو نه به خلک هېرېدو. نو هغه شی چونکې تاسو جاري وساتلو د هغې په وجه باندې ستاسو په بچو باندې او ستاسو باندې هر قسم خلک لبې کوي. راځئ چې تاسو زه د وابډې یو بله کارستاني وښیم چې دا ما په پاکستان کې نه, دا ما هغه د کافرستان هغه ملک نه دی, هغه هندوستان چې ورته وایي, په هغې کې هم دا څیزونه نه دي لیدلی چې دا د کوم وابډې ډپارټمنټ کوم کړي دي چې دا څلور سټېګانې تاسو یو پول ته ورکړي. دا وړی ښه جي, راځئ مخکې لږ دا وګورئ جي. دا ایکچوال پول دی کوم ته چې مثلا کې نشته دی, میټیریل نشته, د هغې په وجه باندې دا د داسې تللی دی د زما د رایټ سایډ ته او د هغې د وجې ته دا نیر سټې ورکړې ده. او دا یو بل جون دی چې د یو بل ډپارټمنټ په نیر په منځ کې تا سټې ورکړې ده او دا ځان له یو بل یو دغه دی نالایکي ورته ووایې, جرم ورته ووایې. خو زه د دې لپاره کوم الفاظ استعمال کړم, دې لپاره ما سره چونکې نن الفاظ ختم شو, نو زه به دا ووایم چې دا د وابډې نیګلیجنس هم نه دی, دا د چیف انجینیر نیګلیجنس نه دی, دا د چیرمن وابډا پرابلم دی. چیرمن وابډا یو آر ریسپانسیبل فار دس نیګلیجنس, یو آر ریسپانسیبل. دا وګورئ جي. ښه بله خبره دا ده چې دا نه چې زما د وابډې سره دې سره پیسې نشته, یا دې غریبان دي, یا دې سره سټاف نشته, یا دې سره ګاډي نشته, یا دې سره افسران نشته. د یو افسر تنخواه د لاک نه بره ده, او کله چې د دې کاروایي ته تاسو وګورئ, کاروایي به د دې دی جسټ یو کین سی دیټ. دا وګورئ, دا د دې پول سټې ده چې کومه سټې دې پورې تړلې شوې ده. دا وګورئ چې دا راځئ لږ پورې ځو, دا ووینو. دا د تارونو تاسو وګورئ, دا ټولو لاندې طرف ته تللي دي او دا ځان له یو بل جرم دی چې دا تارونه یو بل سره ټچ شو او د دې نه اور ولګېده او په دې باندې دغه ټول ګریډ سټیشن والوته. نو د دې به څوک ذمه داري؟ راځئ چې دا وڅکو. جناب ایسے ہے کہ میں اس وقت دوبیان کے ڈسٹرکٹ سوابی کے تحصیل رزڑ اور ڈسٹرکٹ سوابی کی تحصیل رزڑ گو دوبیان, جسے دوبیان انٹرچینج کہتے ہیں, اس میں موجود. اور میں نے بہت دفعہ اس پہ ان رائٹنگ بھی کمپلیٹ کی ہے اور اس پہ میری لائیو ویڈیوز بھی ہیں کہ یہ جو پولز ہیں شیرام خان ترکی صاحب کے گاؤں کے جانے والے یہ جو بجلی کے پول ہیں, اس میں ناقص مٹیریل کا استعمال
چونکہ وابڈا سے ریٹائرڈ لوگ جو کہ ہمارے یہ دیکھیں جی میں تھوڑا اور قریب ہوتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ٹھیک ہے جی یہ مٹیریل ہے جو اس میں سے استعمال ہوا ہے اور یہ اپنے کانٹریکٹس ان لوگوں کو دیتے ہیں جو وابڈا سے ریٹائر ہیں اور یہ ساری ایک آواز ایک قدم اور ایک آواز ہے اور اس ایک قدم اور ایک آواز کی وجہ سے انہوں نے جتنے بھی یہ پول لگائے ہیں یہ سارے غلط ہیں ان پہ سارے میں مٹیریل نہیں ہے اور میں متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کے خلاف انکوائری ہیلڈ کی جائے اور یہ کیس جو ہے یہ کروڑوں کا کیس ہے کہ سارے اسی طرح ہے تو میں کورٹ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پہ انکوائری ہیلڈ کی جائے اور اس میں ملوث جتنے بھی ایک سپاہی سے لے کر سپاہی میں کہتا ہوں لائن مین کو ایک لائن مین سے لے کر وابڈا چیف تک یہ جتنے بھی چیئرمین وابڈا ہیں ان ساروں کو اس پہ ان کے خلاف ایکشن کیا جائے اور اگر چیئرمین وابڈا یا کوئی اور آفیسر کہتے ہیں کہ وی ہیو ناٹ انفارمڈ تو یہ ایک علیحدہ جرم ہے کہ آپ کو انفارمیشن نہیں ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور اگر اس کے نیچے ایک بھی بندہ آ جاتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا یہ ہمارے وابڈا کی السلام علیکم السلام علیکم نوم دې سره احمد علي صاحب څنګه حال خیر دا وابډي وای چې زموږ په دوبیانو کې دومره خپل کار کړی دی نو د دې ذمہ دار څوک دی د دې چې کوم دی نو ذمہوار چې کوم دی نو جی د دې ذمہوار چې کوم دی نو فرهاد ټیکدار دی ښه چې هغه چې کوم دی نو تاسو خدای په نیکي مل شه په دې کې سیمټ هم کم چولې دي ښه او دې چې کوم دی نو اسه برای نام ستنه ودرولې دي ٹھیک شو پیسې جیب کې چولې دي اوس تختیدل دي کامرې لکه چې تختیدل دي ښه او دې موږ په ډاګه بریخي دي او دا روزانه دا مسلې دا پړومبه پیر نه دا روزانه دا مسلې دا څونه کلی په دې بجلی باندې وخت ډسټرب دي په دې باندې کم از کم چې کوم دی نو واته لس کلی چې کوم دی ډسټرب صحیح ده نو ته ما ته ووایه چې دا تاسو ته وایي چې دا فرهاد دی کې ذمہ دار فرهاد خو یو ډېر وړه غونډه چورچورې نه ده نو وړه نو زه یې په دې کې وابډا چیرمین ولې نه دی ذمہ دار نو ذمہوار وګورئ ولې ایس ډي او پکې دی او تاسو خدای په نیکي مل شه ایکسین هم دی چیف انجینیر هم دی ایسیم دی ایسیم دی پکې که په دې کې څوک ماشوم زخمی شوی نو بیا به څنګه چلو خو دا زخمان شوي هم دي پکې تیر ځل چې کوم دی نو پکې زخمان شوي هم دي ښه او دا خو چې کوم دی نو دوی بالکل یو خندا راغشته را بیلونه غټ غټ راولي او بجلي چې کوم دی نو ټک نه صحیح ده او ما یو پیر چې کوم دی نو میټر داخله کړی و کچري فرض کا کچري د فرض کا دا بجلی تارونه یو بل سره شارټ شوي او دا شاته دغه چې کوم دی دا ګټ سټیشن دا الوتې وین دا به څو کروڑ روپو نقصان زما شوی دا به زرګونو روپو نقصان دی ښه خو د هغې نه موږ بچ شو خود نو بس مطلب دا دی د میټر تاسو خبره کوله د میټر چې ما داخله کړی و جی او تاسو سره خدای په نیکي مل شه دغه را سره او دا نوی کور مې جوړ کړی ښه او وابډې والا رالو ما یو بلب لګولی ښه او زه 15000 روپۍ جوړ کړم ښه یاره دې خو جوړ ښه وکړه دا کار یې وکړ غل به چې غلا نه کړې وه نه ته خو زیاتې نه کړې نه چې کور نوی جوړ کړه بل د میټر له داخله وکړي نو دا پکې داخله نه کړې هغې خو اجازت له میټر خو نه لګولې که بچانا نہ بچانا اچھا جی میں پھر ایک دفعہ مذاق سے ایک سیریس اس پہ آتا ہوں جو اس وقت موجودہ سچویشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میں دوبیان تحصیل صوابی کی تحصیل رزڑ ڈسٹرکٹ صوابی میں موجود ہوں یہ جس روڈ پہ میں کھڑا ہوں یہ وہ روڈ ہے جو ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز کو پتہ ہے جو ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز اپنے موبائل نمبر لوگوں کو دے دیتے ہیں اور پھر نہ موبائل نمبر پہ ملتے ہیں نہ اپنے گھروں پہ ملتے ہیں نہ ٹویٹر پہ رپلائی کرتے ہیں نہ فیس بکوں پہ رپلائی کرتے ہیں بس ان کی ایکٹیونیس جو ہے وہ سارا ہم فیس بکس پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا اور انہوں نے یہ کیا ایکچوئل جو کارروائی ہے وہ میں آپ کو تقریباً آدھے گھنٹے سے دکھا رہا ہوں اور سب سے بڑی اس میں جو دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس وقت میرا خیال ہے کہ کوئی میرا خیال نہیں بلکہ I'm sure I'm 100% sure that no action no AC no SDO no line supportant is available here دا دومره لویه مسله شوه خو دلته نه اکسین شته نه چیف انجینیر شته نه ایسي شته او نه حتی چې اس ډي او شته دا زما پاکستان دی دا زما تبدیلي ده په یو کور کې موږ څلور کسان لوټونه وکړي دا موږ ډېر شودګان یو دا موږ ډېر شودګان یو تاسو نه یې دا موږ چې موږ تاسو لوټونه درکو چې تاسو غوښتل کې خلکو موږ لوټونه درکو نو موږ هم دقه شي دا ګناه زما ده دا ګناه زما د بچو ده دا زما ګناه زما د کلی ده
ولې ستاسو ښکلي خلک زما په دوبیانو کې نو چې موږ له ووټ ورکړی تاسو له ووټ درکو نو موږ بهرحال همدقسې ښیو تبدیلی لگا په اردو کې عمران صاحب سے خبروں کا میں بنے پوئی کہ عمران خان سے کہ ہمارا ویڈیو تھا درس اگر میری یہ ویڈیو آپ تک پہنچے تو آپ کی تبدیلی کو بھی سلام، آپ کو بھی سلام، اور آپ کے جو ٹائگرز ہیں نا ان ساروں کو سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.